بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصې سبق نمبر 168 دی او الدرس الاربعون یعنی څلوېښتم نمبر درس. او ان شاء الله نن درس کې به موږ تمرین حل کوو. سبقونه حل ختم شو. په تمرین کې موږ له 2 سوالونه راکړي. ترجم بالعربیه، عربی کې ترجمه وکړئ. پښتو یې راکړي وایي تاسو د دې نه عربي جوړه کړئ. دویم سوال یې راکړی ترجم بالبشتونیه، پښتو کې ترجمه وکړئ. یعنی عربي کې به جملې لیکلي وي وایي تاسو د دې نه پښتو جوړه کړئ. نو اول د پښتو چې کومې جملې دي د دې نه موږ عربي جوړو. دا د مدرسې طلبا دي. طلبا د 2 نه زیاتو ته وایي، د 2 نه زیاتو طالب علمانو ته طلبا وایي. د جمع لپاره دا د طلبا لفظ استعمالیږي. نو دا د نږدې اسمي اشاره ده او ډیر کسان دي د 2 نه زیات دي، هغې دپاره به هؤلاء استعمالیږي. هؤلاء طلاب المدرسة، طلاب مضاف، المدرسة مضاف الیه. نو اول به موږ د دې مضاف الیه معنی کوو، وروسته به د مضاف معنی کوو. د مدرسې طلبا، د مدرسې طالب علمان. هؤلاء دا ټول طلاب المدرسة، د مدرسې طالب علمان دي. هؤلاء طلاب المدرسة، دا ټول د مدرسې طلبا دي، دا د مدرسې طالب علمان دي. دویم سوال یعنی جمله لیکلې ده هغوی سحر وختي مدرسې ته راځي. هغوی سحر وختي مدرسې ته راځي. نو یأتون معنا ده هغوی راځي، یا د جمع مذکر غایب صیغه ده. هغوی راځي د جمع مذکر غایب صیغه ده د فعل مضارع. هغوی راځي الی المدرسة، مدرسې ته صباحا سحر وختي. ٹھیک شو؟ یأتون الی المدرسة صباحا، هغوی سحر وختي مدرسې ته راځي. یأتون الی المدرسة صباحا، هغوی سحر وختي مدرسې ته راځي. دریمه جمله پښتو کې راکړي او هغوی خپل سبق یادوي. او هغوی خپل سبق وایي یادوي نه، هغوی خپل سبق وایي. یقرؤون معنا ده قرأ، یقرأ معنا ده ویل. ٹھیک شو جی؟ نو یقرؤون معنا ده هغوی وایي. دروسهم خپل درسونه، خپل سبقونه. دروس د درس جمع ده، سبق ته وایي. دروس مضاف ته، هم مضاف الیه، هم معنا ده هغوی. ويقرؤون دروسهم، نو دلته کې به د دې هم معنا مونږ کوو، خپل معنا به کوو. ټیک شو جی؟ ها. او هغوی خپل سبقونه وایي، هغوی خپل سبقونه وایي. ويقرؤون دروسهم، او هغوی خپل سبقونه وایي. هغوی مهنتیان دي. هم مجتهدون، مجتهد معنا د مهنتي، یو سړی مهنتي. مجتهدان 2 مهنتیان سړي او مجتهدون ډیر مهنتیان سړي. نو هم مجتهدون هغوی مهنتیان دي، هم مجتهدون هغوی مهنتیان دي. او بل جمله راکړي وای او هغوی خپل استادانو سره محبت کوي، او هغوی خپل استادانو سره محبت کوي. ويحبون دا د جمع مذکر غایب صیغه ده او معنی ده هغوی محبت کوي. او اساتذتهم خپل اساتذه سره. اساتذه دا د استاد جمع ده، جمع مکسر ده. د دې معنی ده استادان. او هم معنی ده خپل. نو دلته به هم معنی ده هغوی، خو دلته به د هم معنی مونږ کوو خپل. ويحبون او هغوی محبت کوي. اساتذهم خپل استادانو سره. اساتذه د استاد جمع ده، نو موږ به وایو استادان، خپل استادانو سره. او بل جمله راکړي او هغوی خپل کورونو ته نځي، هغوی خپل کورونو ته نځي. هم معنی ده هغوی. لا یذهبون نځي، هغوی نځي الی بیوتهم خپل کورونو ته. هغوی خپل کورونو ته نځي. بیوت د بیت جمع ده. بیت یو کور ته وایي، بیوت د ډیرو کورونو ته وایي. نو دا طلبا ډیر دي، نو هغوی خپل کورونو ته نځي. بلکې هغوی دارالاقامه کې اوسیږي. دارالاقامه هاسټل ته وایي چې کوم ځای کې یعنی بیروني طلبا اوسیږي. په کومه مدرسه کې یو بلډینګ وي، په هغې کې طلبا اوسیږي، د لرې علاقو وي او کورونو ته نه ځي. بس هلته شپې وي، د ورځې او د شپې هلته اوسیږي او خوراک څښاک هم هلته کوي. نو هغې ته زموږ د عام دغه کې ورته هاسټل وایي د انګریزي ژبه کې، او مونږ ورته د اوسېدو ځای وایو، او په عربۍ کې ورته دارالاقامه وایي. دارالاقامه معنی د اوسېدو ځای نه هغه هاسټل یادوي چې کوم په مدرسو کې یا په د یونیورسټو وغیره کې هاسټلې وي، د طلبا په هلته کې اوسیږي. نو هغې ته دارالاقامه په عربۍ کې وایي. بلکې هغوی دارالاقامه کې اوسیږي، یعنی هغې په هاسټل کې اوسیږي. بل معنا بلکې دا د دغې بلکې معنا ده. بلکې یسکنون هغوی اوسیږي.
سکنه یسکن معنا اوسیدل اوسیدل یسکنون دا د فعل مضارع جمع مذکر غایب صيغه ده د جمع کسانو لپاره د دوه نه زیاتو کسانو لپاره یسکنون به استعمالو بل یسکنون بلکې هغوی اوسیږي فی دار الاقامت په دار الاقامه کې یعنی هاسټل کې اوسیږي هغوی هم هلته روټۍ خوري هغوی هم هلته روټۍ خوري یطعمون معنا هغوی روټۍ خوري فیها هغې کې یعنی هلته یعنی دغه دارالاقامه کې هاسټل کې او هغوی هم هلته وده کېږي یعنی همدغه هاسټل کې وده کېږي وینامون او هغوی وده کېږي فیها په دې کې یعنی په دغه هاسټل کې اوسېږي مونږ به ورته معنا لیکلې ده او هغوی هم هلته وده کېږي هغوی رمضان کې خپل کورونو ته ځي هغوی رمضان کې خپل کورونو ته ځي هم یذهبون هغوی ځي هم یذهبون هغوی ځي دا یذهبون جمع مذکر غایب صيغه ده الی بیوتهم خپل کورونو ته فی رمضان په رمضان کې یعنی د رمضان د روژو میاشت کې هغوی خپل کورونو ته ځي دا خو موږ د پښتو جملو نه عربي جوړه کړه اوس عربي جملې راکړي موږ به د دې نه پښتو جوړو اليوم الجمعة اليوم الجمعة اليوم مبتدا ده الجمعة ولا خبر ده اليوم ګورئ یوم معنا ده ورځ یوم معنا سره ورځ او په دې یوم باندې الف لام داخل کا اليوم نو په دې یوم معنا ده ورځ او اليوم معنا ده نن ورځ ٹھیک شو یوم معنا ده ورځ کاغه نن ورځ وي که سبانۍ ورځ وي که بله ورځنۍ ورځ وي که میاشت مخکې ورځ وي نو ورځ ته یوم وي یوم او اليوم نن ورځ صرف نن ورځ ده ٹھیک شو نو اليوم الجمعة نن د جمعې ورځ ده اليوم معنا ده نن ورځ الجمعة د جمعې نن د جمعې ورځ ده نحن معنا ده مونږ ټول درې یا ټول مونږ ټول لا نذهب اليوم نن نزو نو ګورئ دلته کوم اليوم دی الف لام دی پې نو معنا ده نن مونږ نزو الی المدرسة مدرسې ته مونږ نن نزو الی المدرسة مدرسې ته اليوم نن وګورئ ما تاسو وي یوم ورځ اليوم معنا ده نن ورځ نن اليوم نن نغتسل دا نغتسل دا د فعل مضارع جمع متکلم صيغه ده د دې معنی ده مونږ غسل کوو اليوم نغتسل نن به مونږ غسل کوو نن به مونږه لامبو ٹھیک شو ما ورته دا لیکلي لامبو او بیا مې داسې ډیش ورکړی دلته غسل به کوو لکه ګورئ اليوم الجمعة نن د جمعې ورځ ده نحن لا نذهب اليوم الى المدرسة نن ورځ به مونږه مدرسې ته نه ځو یعنې د جمعې ورځ چھوټي وي که نه نن به مونږ مدرسې ته نه ځو اليوم نغتسل نن به مونږه غسل کوو اليوم نغتسل نن به مونږه غسل کوو نو جمعې په ورځ خامخا خلک غسل کوي ونلبس الثياب النظيفة ونلبس او مونږ به اچوو هم پهننګې اردو کې وایي هم پهننګې مونږ به په پښتو کې وایي مونږ به نن اچوو الثياب دا د ثوب جمع ده ثوب کپړې ته وایي او ثياب کپړو ته وایي جامو ته وایي النظیفه پاکي نو الثياب موصوف دی النظیفه ولا صفت دی نو پاکي جامې ونلبس او مونږ به نن اچو الثياب النظیفه پاکي جامې نن به مونږ پاکي جامې اچو نلبسو دا فعل مضارع واحد متکلم صيغه ده بیا وایي ونذهب فعل مضارع واحد متکلم دا نلبسم د جمع متکلم صيغه ده او نذهبم د جمع متکلم صيغه ده زما خولې ته واحد متکلم راله خدا جمع متکلم صيغه ده ونلبس الثياب النظيفة نن به مونږه پاکي جامې اچو ونذهب الى المسجد الجامع ونذهب او مونږ بزو دا د جمع متکلم صيغه ده مونږ بزو الى المسجد جمعه الجامع یعنی دا المسجد چې دا موصوف دی الجامع ولا صفت دی جامع مسجد هغه ته وایي چې کوم ځای کې د جمعې مونځ کېږي کوم مسجد کې د جمعې مونځ کېږي هغې ته جامع مسجد وایي ونصلي او مونږ به مونځ کوو الجمعه د جمعې ونصلي الجمعة او مونږ به د جمعې مونځ کوو نصلي دا د جمع متکلم صيغه ده دغه ټول د جمع متکلم صيغه استعمال شوي دي ثم نرجع الى البيت ثم معنا بیا نرجع بیا د جمع متکلم صيغه ده مونږ به راواپس کیږو الى البيت کور ته ونذهب او نن به مونږ ځو ونذهب او مونږ به ځو الى زملائنا
الى زملاء د زمیل جمع ده زمیل یو ملګري ته وي زملاء ډېرو ملګرو ته وي دوستانو ته وي او نه معنا ده خپل نو ونذهب الى زملائنا او موږ به خپلو ملګرو لزو موږ به خپلو ملګرو لزو ونذهب او موږ به خپلو ملګرو لزو ونذهب الى زملائنا د دې زملاء مضاف ته دا نه ورله مضاف الیه دی نو د نه معنا ده خپل او زملاء معنا ملګري نو نذهب الى زملائنا او نن به موږ خپلو ملګرو لزو ونزورهم زار یزور معنا ده ملاقات کول ٹھیک شو انو نزورو دا د جمع متکلم صيغه ده مونږ به ملاقات کوو هم هغوی سره یعنی د خپلو ملګرو سره ونسلم او مونږ به سلام کوو د جمع متکلم صيغه ده علیهم هغوی ته مونږ به هغوی ته سلام کوو ونجلس معا او مونږ به یو ځای کینو ونجلس معنا مونږ به کینو معا یو ځای اردو کې اکٹھے هم اکٹھے بیٹھیں ونتکلم او مونږ به خبرې کوو یو بل سره به خبرې کوو ونجلس معا ونتکلم مونږ به یو ځای کینو او یو بل سره به خبرې کوو تکلم يتکلم معنا یو بل سره خبرې کول ونتکلم او مونږ به یو بل سره خبرې کوو ثم نرجع الى البيت او بیا به ثم نرجع بیا مونږ را واپس کیږو الى البيت خپل کور ته یعنی الى البيت معنا کور ته نو بیا مونږ کور ته واپس راځو نو دا زمونږ سره د عربی جملې وي مونږ ورله پښتو لیکله اليوم الجمعه نن د جمعې ورځ ده اليوم مبتدا ده الجمعه ولا خبر دی نو دوانو باندې الف لام هم دی دوانه معرفه دي او دوانو باندې زمم ده اليوم الجمعه نن د جمعې ورځ ده نحن لا نذهب اليوم الى المدرسه نن به مونږ مدرسې ته نزو اليوم نغتسل نن به مونږ لامبو یعنی غسل به کوو ونلبس الثياب النظيفة او مونږ به پاکي کپړې اچو ونذهب الى المسجد الجامع او مونږ به جامع مسجد ته ځو ونصلي الجمعة او مونږ به د جمعې مونځ کوو ثم نرجع الى البيت بیا مونږ کور ته راواپس کیږو ونذهب الى زملائنا او مونږ به خپلو ملګرو لزو ونزورهم او مونږ به هغوی سره ملاقات کوو ونسلم علیهم او مونږ به هغوی ته سلام کوو ونجلس معا ونتکلم او مونږ به یو ځای کینو او خبرې به کوو ثم نرجع الى البيت بیا به کور ته واپس راځو بیا به مونږ کور ته واپس راځو ثم نرجع معنا بیا به مونږ کور ته واپس راځو دلته کې به زه بیا دوباره ولیکم بیا به مونږ کور ته واپس راځو یا را واپس کیږو یا واپس راځو ٹھیک شو جی نو دا زمونږ د نن ورځې درس زمونږ د الدرس الاربعون یعنی 40 نمبر درس مکمل ختم شو اول درس کې زمونږ صرف ضروری قاعدې او یعنی د الفاظ معنی مو لیکلې بیا دویم درس کې زمونږ چې کوم د فعل مضارع جمع مذکر غائب صيغه استعمال شو بیا په ورپسې دریم درس کې د جمع مذکر حاضر او د جمع متکلم صيغه استعمال شو ورپسې بیا بل درس کې استفهامیه جملو جوابونه ولیکل شو او په دې نن درس کې دا تمرین حل شو ان شاء الله دینه پس درسونو کې به مونږ یعنی یو 40 نمبر درس وایو نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام